السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کوم سایز چې ما تاسو ته د حالې ښودلی نو په هغې کې دا چې دی نو دا مطلب دا دی چې ګورو چې دا 14 انچ غالبا دې کې شیرواني ده. دا ګورو چې دا دې ته څنګه رسي، مطلب حاله په دې باندې څومره وړېږي یا غټېږي. ټیک شو، دا 14 انچ ته مطلب دا دی چې دا دلته موږ سره 15 انچ ته. ټیک شو، دا 15 انچ ته دا چیک کوو چې دا څنګه ښکارېږي. بیا کوشش کوو چې بغیر اسرې په ټیبل باندې هم چیک کوو چې دا څنګه لګي. ټیک شو، دا داسې به لګېږي. دا تاسو ته په نظر راځي تقریبا 2-3 سوتره، بس صرف لږ غټول غواړي دا حاله. تاسو ته ما ویډیو کې ویلي چې دا کم سایز زه درته ښیم نو په دې کې به مطلب حاله په کالر باندې یا په شیروانی باندې د 1.5 انچۍ نه واخله تر 1 انچۍ پورې حاله وړوي. که 1 انچۍ پورې به هم نه وي انشاءالله، صرف په کم انچۍ پورې به وي. اوس به موږ دا سلیانې برابر کړو. ټیک شو، دا سلیانې به دواړه برابر کړو او دا خو الریډي برابر دي. په دې ما ډېره په مخکې ویډیو جوړه کړې، پیج باندې موجود ده. که چېرې تاسو هغه نه وي کتلي نو هغه وګورئ، او پیج هم که نه وي فالو کړی نو پیج فالو کړئ. ټیک شو، دا تقریبا 3 سوتره په دې باندې وړه ده. اوس دې کې به موږ په دې طریقه باندې چانټي کوو. وګورئ داسې به راشو، دې ځای نه داسې او دې ځای له به ډایرکټ راشو. ٹھیک شو، اوس به بیا چیک کوو. دا اوس بالکل فکس شوه. په دې طریقه ما د حالې چانټي کړی. ٹھیک شو، دا اوس بالکل نرم لاس سره چې موږ ولګو نو دا به بالکل فکس ورسي انشاءالله. ټیک شو، بالکل فکس ده. کالر یا شیروانی چې کله هم تاسو لګوئ نو کالر والا کپڑا یا شیروانی والا کپڑا یو به هم نه راکوئ، بلکې دواړه به بالکل نرم لاس سره چې ولګوئ نو بهتره به وي. ټیک ده، یو به هم نه راکوئ، دا بالکل په نرم لاس به لګو. او دې ځای کې چې څومره کپړه تاسو د شورو نه راونیسئ تر اخره پورې، مطلب دا چې ټوله کپړه به یو شان رانیسئ چې کالر کږېږي نو. ټیک ده، او دا ټکونه چې ما کوم ورکړي یعنی شیروانی مې په 4 تقسیم کړي و، یو په سنټر ټک، یو دلته ټک، یو دلته ټک. نو دا کوشش وکوئ چې دا د تیرې په دې سلیانو باندې راشي، یعنی دا د تیرې یو سیټ سلی او د بل سیټ سلی په دغې راشي، او دا سنټر والا کم کټ چې دی دا یو چې دا په دې سنټر راشي. ملګری وایي چې دومره ټایم د خلکو سره نشته چې ستا ویډیوګانې وګوري. خیر که تاسو ته ضرورت وي نو کمنټ کې لازمي ولیکئ، دله جواب ورکړئ. ښه ښایسته جواب دله ورکړئ ارشد خان له، چې موږ سره ټایم شته او که نشته. اوس په دې کې نری نری ټکونه ورکو. دا بالکل نرم لاس سره دواړه ورسېدو. په دې کې به تاسو ته ښکاري چې هیڅ نم پکې نشته، بالکل آزاد پروت دی. ټیک شه، بل خبره دا ده چې دا تارونه چې دي نو دا تاسو په کالر کې یا په شیروانی کې دننه کوئ، ما بهر یې ترې پرېږدئ. دا بیا وروستو ترې نه یو څو ټانکې کولا وهئ او کټ کوئ ترې، نو دې سره به کالر صفا ښکارېږي. ټیک شو، او کالر شیروانی زه خپله د سنټر نه شروع کوم. ډېر استادان دې ځای نه شروع کوي یا دې ځای نه شروع کوي، خو زه خپله د سنټر نه شروع کوم. دا ستاسو خوښه ده چې کوم ځای نه تاسو شروع کوئ. سنټر کې پیدا دا وي چې دا مطلب دا دی چې شیروانی او کالر دواړه یو سیټ ته، دواړو سیټو ته یو شان راشي. ٹھیک شو،
دا ګوره دا په دې نشان راغلی ده ټیک شو د تیرې او دا په دې نشان او دا بل نشان په سنټر باندې نو په دې کې به شیرواني یا کالر یو سیټ زیات بل سیټ کم نه وي بلکې یو ستر هم چې تاسو نه راوړئ نو نه به وي ټیک شو بالکل سیم به وي ٹھیک شو اوس په چیک په ټیبل باندې بغیر د اسرای راشه یار دا موبایل راشه ته اوس د ټیبل بلال ته لږ سیټ شخانه لږ لرې ونیسه چې ښکاري ښه دا کمیس دا سوټ جو ارجنو نو په دې وجه لږ زر زر مې وګنډو که څه غلطیا نه وي نه هغه راته معاف کوئ خو خیر چیک کوي انشاءالله چې برابر به وي ها شاته مر نږدې کېږه مړې ښکاري صحیح دغه ځای نه لرې ونیسه ما په خیال چې ښه زبردسته ناسته ده نوابه ته راشه که نه یاره د دغه جوړې هم رزلټ لږ چک کو یار ته راشه تا خو جوړه سې مچولې ده چې چک یې کو لږه بالکل بغیر اسرې چې اسرې پې ولګېده نو انشاءالله چې نوره به هم مزېداره شي ټیک شو